أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك لخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. 85 نمبر آیت دی سورہ توبه. مخ کی مضمون میں مختصر ستاسو د مخ واړو نننه آیات د تیر مضمون سره یو شان دی. ولا تعجبك أموالهم او تمهرانیگا پیغمبر مالونو د دې منافقانو تا ولا اولادهم او مهرانیگا اولادونو د دوی تا انما يريد الله ان يعذبهم بها یقینا غواړي الله تعالی چې عذاب ورکړي دیوله په دې مال او اولاد باندې فی الدنیا فدنیا کی وتزهق او رأبازی انفسهم روحنا ددوی وهم کافرون او دیو کافرانی. دلته کې د منافق مال او اولاد ته تعجب نه منع فرمایلی شوی ده. ډیر کرتا الله تعالی په دنیا کې چې د چا سره مینه نه کوي الله تعالی هغه له دنیا ورکي. ګوره مسلمانانو د دنیا و اسباب دي. اول پاغه کې زنانه ده، بیا پاغه کې بچی دي، بیا پاغه کې بینک او بیلنس ده، بیا پاغه کې لارې موټر دي، بیا پاغه کې فصل دی او ساروی دي. او ذالک متاع الحیات الدنیا. نو د دنیا د اسبابونو یو سبب مال دی او اولاد دی. او زه به تاسو ته یو قیمتي خبر دا وکړم. کله چې یو دوه تنه د یو بل سره مینه کوي، مثال په تور باندې ښځه او خاوند دي د یو بل سره مینه کوي، دا مینه د دې فمنس کې الله رب العزت ورزولې ده. الله وی والف بین قلوبهم. د خځې او د خاوند په منځ کې محبت الله ورزولې ده. څنګه چې یو خځه د خپل خاوند په دې کې د بل خځې شریکت نشي برداشت کولای، او کبل فرض یو بل خځه د خاوند سره تعلق جوړول غواړي، نو دا زړه خځه وای دا زما رقیبه ده. دویم نمبر، یو خاوند د خپل خځې سره مینه کوي او دا خځې ولګي د بل چا سره دوستانه او تعلق جوړ کی، نو دا خاوند وایي چې دا پردې دا بل سره د ما رقیب دی. رقیب مونږ تاسو په پښتو کې مخالف ته وایي. دوه تنه مینه کوي او په منځ کې بل تن راشي، دې ته رقیب وایي. څنګه چې ښځه او خاوند په دنیا کې دوه تنه محبت کوونکي دریم نشي برداشت کولای، دا رقیب نوم د الله دی. الله چرته د خپل او د خپل بنده په منځ کې دریم مینه نشي برداشت کولای. د دې وجنه د مور او د بچو په منځ کې دریم تن نشي حایله کېدی.
نو رب کریم د خپل بند سره دا یو میندو نه زیات مینه کوي. رب کریم فرمایي زما د بنده په من کې چې سشم حایله کیږي دغه د پاره وبال او مصیبت په جوړي. د یعقوب علیه السلام په خپل زوی بځه سلوي خکال جړل دي. قران وایي وبيضت عیناه من الحزن، د دسترګې سپینې شوی د جړا د لاس نظر ختم شو. وایي ولی د یعقوب علیه السلام د خپل زوی یوسف سره ډیره زیاته مینه و. الله تعالی یو مفسرین دام ذکر کړی دي چې د یعقوب علیه السلام د تکلیف او مصیبت په دی وجو چې یوسف د الله او د یعقوب په منځ کې حایل شو. یعقوب نبی الله دی، د الله او د الله د پیغمبر په منځ کې د یوسف بن واقع شو. الله تعالی سترګو نور کوخه کوم انسان چې د خپل اولاد او د مال سره دومره مینه شروع کړي چې الله ته يرشي دا اولاد به د دلاسزي. الله بیا دا نه برداشت کوي. دا اولاد دا د الله او د خپل بنده په منځ کې رقیب دی. الله بیا ختمه دلاس د خپل اولاد سره دومره مینه نه د پکار چې ستانه په الله پاتې شي یا ته الله نه غافل شي. بیا دا اولاد او د اعمال به الله تعالی پر عذاب جوړي. نن سبا مسلمانان ته وګوره وعده به نه کړي او ځان لپاره به لوی منصوبې جوړې کړي. وکړه زم وشي کنه دا د ډیګري په کومه دا د انجینری په کومه او صحابت قوم کې به د ټول سربارا او سربالای دا نه د پکا دا وایا د ما د وجنه به د الله د پیغمبر یو امتی پیدا کیږي د الله د دین خدمتگار به جوړي مسلمان به بس نور کدما خدمت کوي جو الله تعالی بولا اجر ورکړي. نو ما او تا د اولاد دې ګڼل دي چې د الله بنده نه د زما او ستا بنده بس. نو موږ په دې باندې بیا خپل کندې کډمې سره ترسو او چې دا بچي مې راورسي کنه نو ډډه به مې سړې شي. استاغه نبی له اوپر وخی استاغه بیا گاډه وای ایسه د چا د لاس وفات شي مرش. نو دا دستا بنده نه ده دا د الله بنده ده. څنګه چې ته الله پیدا کړی د مور پلان نه دغه شانتي دی پیدا کړی دی. نو منافق د منافق کار څنګه دغه دی چې د اولاد او په مال باندې ډیر زیات فخر کوي. دا فخر د منافق کار دی. مسلمانانو عالمان فرمایي خپل بچو ته په دنیا کې الله وخی پړوکوالي خپل بچو ته الله وخی نو چې کله دا بچی لوی شي الله وو ته بیا تا وخی. تا په دنیا کې خپل بچی ته الله نه دی خوله تا خو د تعلیم خوله ای بی سی او بس پور نه چې په دنیا کې کم سپینګری پړوکوالي خپل بچی ته الله نه خوله نو چې بیا د سپینګری بوډا شي نو الله وته بیا د مور پلار نه خي بیا نه پیژنې ښه وای تا مونږ له څه کړی دي او دا بچی چې ګامې غسره د پلار روان کړی دی د چې داخلي الفاظ کولا او حل د پلار یو ټکه د تیز کړی دی بیا د پلار په احسانات باندې منکري. نو چې کوم سړی خپل بچی ته پړوکواله الله خوله دی د الله په لار باندې روان کړی دی نو چې کله د سپینګری بوډا شي زمارونو بیا ورته او چې د عالم شي او د الله د دین نه خبردار شي قرآن کولاو کې نو قرآن کوته بیا الله وای د مور فلار دی. قرآن وی کنه سورې بنی اسرائیل کې سورۃ بنی اسرائیل کې الله تعالی فرمایي اما یبلغن عندک الکبر احدهما وکلاهما. اے مسلمانہ کستا سره مور فلار یا یو د دوړو نه بډاوالی تورسي نفلا تقل لهما اوف اول بر تکلیف خبر نه کې ها ولا تنهرهما نبيرته وقل لهما قولا كريما. دې ته نرمي د عزت خبرې وي د جن الفاظ وي د دې مور فلار بزرګانو په مخ کې نظر نه اوچته. وقر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. همیشه ودا دعا غواړي اے الله زما په دې مور فلار باندې رحم وکې کما ربياني صغيرا څنګه چې پړوکواله زما تربيت کړې ده دا ته الله بیا خي وې دې مور فلار زمانه ورستو په مخ د زمکه باندې مربي او تربيت کوونکی ستا مور فلار دي چې وسړی الله او پیژني او د الله کتاب راوالي الله کتاب ته بیا وې د مور فلار دي. نو په ورکوالي باندې خپل بچو ته الله وخی نو چې کله تاسو بډاګان شین الله وته بیا
یو د مدرسې عالم قاری فاضل چېرته د خپل مور پلار بې ادبي او بې عزتي نه ده کړې خو چې بې عزتي کوي همیشه د کالج یونیورسټۍ نه وتلی سټوډنټ پکې د مور پلار قدر او منزلت نه پېژني مور پلار چې همیشه جاړي دا د مدرسې د طالب د وجې نه جاړي دا د کالج او د یونیورسټۍ د سټوډنټ د وجې نه جاړي یا به په چا مین شي یا به د کالج یونیورسټۍ نور کارنامو کې اخته شي د مور پلار دپاره به وبال جوړ شي نو قرآن وایي بچو ته مه خوشحالېږه مال ته مه خوشحالېږه دا د الله دی ته پسې الله مه پرېږده وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ کله چې نازل شي سورت آمینو چې ایمان راوړئ بالله په الله باندې وجاهدوا او جهاد وکئ مع رسوله د رسول سره استأذنک نو اجازت غواړي ستانه اولو الطول خاوندان د مالدارۍ منهم د دوی نه وقالو ویذرنا پرېږده مونږه نکم مع القاعدین چې شمونږ د ناستو خلکو نه چې کله یو صورت د جهاد په باره کې را نازل شو د پیغمبر د مرګرتیا چېرته چې دا غټان مالداران خلک دي یره چې کوم دې پکې معاف کړي موږ د جهاد د بونت له موږ کور کې نه سور کور د مو خوشې ده قران وی رغدو بأن یکونو خوشاله دي دوی چې دی پاتې شي مع الخوالف د ناس تو خذو سره وتبع على قلوبهم مهر لګول د الله په زړونو د دوی باندې فهم لا يفقهون دی نه پوهیږي لكن الرسول لیکن رسول والذین او هغه بزرگان آمنو چې ایمان راوړل دي معهود دي پیغمبر سره جاهدوا کوشش کوي بیا موالیم په خپل مالونو وانفسهم په خپل ځانونو په خپل مال باندې او په خپل نفس باندې ډېر مهنت شروع ده دا واولئک هم الخيرات دا کسان دي واولئک دا کسان لهم الخيرات دی لره نیکی دي واولئک هم المفلحون او دا کسان کامیاب دي اعد الله لهم تیار کړی دی الله دی لره جنات باغنا تجری چې بهیږي من تحتها الانهار لاندې داغینا نهرونه خالدین فیها همیشه وي پدې کې قرآن وی جنتیان الله جنتونه د مخ کې نه تیار شوي دي ما او تعالی پر جنتونه د وخت نه تیار شوي دي دا قرآن وی اعد الله له ذالک الفوز العظیم دا کامیابی دا ډیره لویا سبحان ربک ولا تعجبك أموالهم فتعجبونه وترى المعروف وأولادهم وما أولادهم إنما يريد الله يقينا إرادة الله أن يعذبهم كعذاب في